د 14 اگست عظیم ورځ ده. دو خبرې عرض کوم سره. یو خدا چې د ملک پاکستان وجود کې څنګه راغلو، دویم دا چې د ملک پاکستان په آزادۍ کې د عام مسلمانانو سره سره د علماء دیوبند څخه کردار دی. زمونږ الکان په سکولونو کې کالجونو کې د پاک سټډي په نوم باندې کوم مضامین وي نو ډیر کلونه تیر شي پاک سټډي اوم وي خو دې ته پته ونه لګي چې د پاکستان په آزادۍ کې اصل کردار د چا دی. اصل زمونږ هیرو اور اصلي رسوخ چې کوم خلکو هغه څوک دي. نصاب جوړ کړي انګريز او پړاوي کې زماد د مسلمان په سکول کې نو هغه مونږ ته چرته اصل هیروګان کوي، اصل حقیقت نه موته نه خبري. نو د مسلمانانو په بر صغیر باندې 1000 سال د مسلمانانو حکومت او اسلامي حکومت تیر شو. مغلیه سلطنت په وته ویل. بر صغیر نه څه مراد دي؟ د مالدیو څخه علاقې دي، د سریلانکا څخه علاقې، مکمل هندوستان، مکمل پاکستان، دا قسم علاقې چې دا د بر صغیر حصے دي. نو بده معنی د مسلمانانو حکومت وو، خو پردانیه ته تکلیف وو، انګريز ته تکلیف وو چې د مسلمان دا حکومت په څنګه زوال پذیر کېږي، څنګه به ختمېږي. نو مختلف کوششونو باوجود هغه یو حربه استعمال کا د تجارت په غرض سره دی بر صغیر ته رانه وتل. او په دغه وخت کې چې دی بر صغیر ته رانه وتل 1600 عیسوي چلیدا او مسلمانانو ته چې موږ تاسو سره تجارت کوو، زموږ مقصد دا دی چې موږ تاسو تجارتي او معیشت اعتبار سره مضبوط شو، موږ بس تاسو هر قسم مدد کوو. شنه باغونه مسلمانانو ته خپل نوغي ولا زین ورکل ببر صغیر کې د تجارت په غرض رانه وتل او دا ایسٹ انډیا کمپنی په نوم باندې یو تجارت شروع کو. خو تجارت صرف برای نام وو، غرض دا و چې رفته رفته ببر صغیر باندې د انګريز تسلط په څنګه راځي. بدی کې د دوی نه په مکمل 100 سال ولګیدل، یو صدی تیر شو، یو صدی پس دوی اعلان د قبضه وکړو په بر صغیر باندې. او بل د دې شاندار چې په د کافرانو شاندار چې په مسلمان باندې ظلم کول دا د دې رزق دی، رزق مسلمان ته تکلیف ورکول دا د دې ژوندۍ ده. نو چې دې په بر صغیر باندې تسلط رالو په مسلمانانو ظلمونه شروع شو، په مسلمانانو ژوندۍ را تنګ کړه، چرته قتل عام، چرته زناګانې چې څو دا وی وس کېدل هغه کول، مسلمانان تنګ شو. دغه دور کې شاه ولی الله رحمت الله علیه دورانیه وا. شاه ولی الله رحمت الله علیه هغه شخصیت چې د انګريز خلاف په چکل او لیکل کول نو د لیکلو حیثیت انګريز ولګلو. شاه ولی الله رحمت الله علیه د ځوان لاسونو کې د مټ ګوتی دي د اعتقاد کړی چې دې په دې ګوتو باندې زموږ خلاف ډېر لیکل کړی دي، مټ ګوتی اعتقاد کې او دا غینه پسې شهید کو. نن شاه ولی الله رحمت الله علیه په خپل قبر کې پروت دی او سره د خپل جسم مټ ګوتی نه دی خفه شوی. دا بل قیامت پر بده کې حال کرا پسې الله ته وایي چې الله د ملک بر صغیر د دفاع لپاره د اسلام د سربلندۍ لپاره زما جسم کټ شوی دی. د دې د خاندان دوا شخصیات را پاسېدل او د انګريز خلاف فتوا ورکا. په 13 هجره کې شاه عبدالعزيز رحمت الله علیه ته جهاد د فرض عین فتوا ورکړه چې د انګريز خلاف جهاد فرض دی. دغه فتوا ته عملی جامع لپاره هم د دې د خاندان دو کسان را پاسېدل، سید احمد شهید رحمت الله علیه، شاه اسماعیل شهید رحمت الله علیه. د دو شخصیات را پاسېدل او د خپل ژوندۍ 30 سال مسلسل د انګريز خلاف جهاد کړی دی. تاریخ لیکلی دی، تاسو په تاریخ نظر واچوئ چې د 30 سال کې الله رب العزت دوی ته په ډیرو محاذات باندې فتح نصیب کړه. انګريز دې ته مجبور کړو چې په بر صغیر باندې زموږ مکمل تسلط اوس ناممکن دی. 30 سال بیا تاسو وشوا چې د بالاکوټ په محاذ کې د دو شخصیات چې کله رو رسیدل د سکانو سره د سکانو طرف نه بدعهدي وشو، هغه خپل وعده ماته کړه او د دې حضرات سره د بالاکوټ په محاذ کې او جنگیدل. خو عظیم جنگ شو، د دوه حضرات الته شهیدان شو. دا د هندستان شاهزادګانو د بالاکوټ کې ولې شهیدان شو؟ نن خو موږ دا پیژنو چې فلانی هیرو وخت د څه جوړ کړی دي، زمم د څه وخت جوړوم، فلانی هیرو د څه لباس اچولې، زمم د څه لباس اچوم. قسم په خدای ماته د خپل اسلامي هیروګانو پته نشته. سهل دې زمون نوجوان نسل په کم طرف روان دي، پونګي راغستې او خوشحالي مناوي، غانا بجانا کوي، لیډیز جنټس ټول راوته دي، عیاشي جاری ده.
پته نشته چې د ملک پاکستان په آزادۍ پسې وروسته د چا وینې توی شوې دي، د چا څه قربانۍ شته هم نشته، هېڅ پته ورته نشته ده. تعلیم یافته طبقه هېڅ پته ورته نشته چې زموږ اصل هیروګان څوک دي. د بالاکوټ په محاذ کې دا دوه حضرات هلته شهیدان شو، هلته قبرونه جوړ شول، خو لیکن د دې روحاني جانشین موجود وو، د دې شاګردان موجود وو. په هغه شاګردانو کې حاجی شاه مهاجر مکی رحمت الله علیه، رشید احمد گنگوہی رحمت الله علیه، مولانا قاسم نانوتوی رحمت الله علیه، د کشان سید زامن شهید رحمت الله علیه، دا د اولنی صف خلکو بهترین مجاهدینو. دوی هغه سلسله پرې نه غوښته، هغه جاری وساتله. نو په 1857 کې د تحریک آزادی پاکستان په نوم، تحریک آزادی هند په نوم باندې دی یو تحریک جوړ کو او د انګریز خلاف د شاملی په میدان کې او جنگیدل په انډیا کې راځي. خو د وجوهاتو چې دغه تحریک په ظاهر ناکام شو. نمبر 1 دې سره افرادی قوت نو، زمونږ د اکابرینو سره هغه اسباب نو کوم چې د برتانیې د فوج سره، کم افرادی قوت چې د برتانیې د فوج سره زمونږ اکابر سره نو. نو یو دغه اصل وجه وا. دویمه اصل وجه دا وا چې د انګریز تالیسر د مسلمان په جامه کې دغه په چوکاټ پالل شوی خلک په مسلمانانو کرانه نوته د جاسوسۍ لپاره چې مسلمان او عالمانو به کومه منسوبه جوړه کړه د انګریز خلاف، د ظالمانو به اکا منسوبه انګریز ته بیان کړه. نو چې په میدان تتل التبا او رد عمل کړو خبره به جدا وا. نو د شاملی په میدان کې د علماء دیوبند چې کوم وینه توی شوی دا تاریخ نن گواه دی. در دې پر علماء لیکلي دي چې دا علما دي، علما د توبونو پسې تړلو، دا مسلمانانو توبونو پسې تړلو. اوس هم هغه قسم تصاویر ملاويږي او په یو توپ پسې یو مسلمان تړلو او الوزول او تس نس کولو به. مونږ نه یو خبر د خپل تاریخ نه، پزانم غوډونه راچول دي. د هر فلم هیرو ماته معلوم دی، داغه چې سعادتونه دي ماته معلوم دی. خو چې نیم خبر د نبی اسلام د ژوندۍ نه نیم خبر، چې نیم خبر د صحابه د ژوندۍ نه نیم خبر، چې نیم خبر دا اسلامي تعلیماتو نه نیم خبر، او نه تیزان خبرو لکه ضروري نه ګڼو. هغه خو شهادت ورکو، هغه ته الله دې مقام ورنصیب کو. خبره د موستا ده، ما ته د دین لپاره سوکل او ما ته ځان پېښ کو، خپل جانم پېښ کو، خپل مالم پېښ کو، نو سبا حاصل کو، ورنه هغه حاصل کړم تبایو ده. دې قوم ته دین او جوان نسل ته د خپل اصل هیروګانو تذکره لازمي ده. د بر صغیر په جنگونو کې قائد اعظم محمد علي جناح رحمت الله علیه چې کم تحریک آزادی پاکستان کم تحریک چلولو، دا پټولو تحریکونو کې اخیری تحریکو د دین مخ یو لوی سلسله و د علماء د شاه ولی الله رحمت الله علیه د دور نشور شوی و. رفته رفته دا علما شهیدان کېدل. بیا چې کله دا تحریک هم ناکام شو، نو په دغه بنیاد باندې علما غور وکړو چې دا د سر کسان زمونږ روان دي شهیدان کېږي. نو سداسه طریقه کول پکار دي چې موږ سره افرادی قوت هم راشي او ورسره موږ اسباب هم جمع کو، ورسره د اسلام تعلیم هم جاری شي. نو په 1866 کې دغه باقی مانده علماء د دارالعلوم دیوبند بنیاد کې غوښتل. دا دارالعلوم دیوبند کې د نظریاتي درس شروع شو، د څه خلک تیارول شروع شو چې هغه ته د انګریز حقیقت بیان شو چې دا ګورې زموږ دشمن دی. الله رب العزت هغه دارالعلوم دیوبند دومره اوزلولو چې د دنیا ګوټ ګوټ ته داغینا فیضان خور شو، چشمه ته خورې شوې، د الله دین ګوټ ګوټ ته ورسېدو. او د نظریاتي خلک تیار شو چې د ملک پاکستان د لپاره خپل جان، خپل مال، خپل اولاد، اوقات هر څه قربان کړي. بھئی دا تاریخي کتابونه دي په اردو کې ملاويږي، لګي وګوره. دا اخبار د لپاره ټایم شته دی، لږ وخت ورګي چې پته ولګي زمون اصل هیروګان څوک. بیا چې کله دا حضرات میدان ته رالل، تعلیمي سلسله شروع شو. نو دا 1857 دوی په 1857 کې د تحریک آزادی هند په نوم باندې یو بل تحریک ریشمی رومال په نوم باندې دوی یو بل تحریک جوړ کړ. ریشمی رومال مطلب دا چې کوم علما په مختلف مقاماتو کې وو، نو مشر با په کوډ ورډز کې خط ولیکلو، پیغام به ولیکلو چې هغه باندې منور څوک نه پوهیدل، صرف اکم خاص کسان به پوهیدل. او پر خم رومال کې به بند کو، هغه به یو ځای نه بل ځای ته تلو، پیغام به رسېدو، التنا التلو التنا خپل منزل مقصود ته ورسېدو. په دې طریقه باندې او حکم وشو چې په فلاني تاریخ باندې با مکه مکرمه ته ټول حاضر شي، الته یو اهم اجلاس کیږي. چې الته ټول جمع شو، نو شیخ الهند رحمت الله علیه شریف مکه سره ملو شو. هغه وخت د مکه مکرمه کم مشر
په دې بنیاد باندې چې دا به هم زمونږ سره د انګريز خلاف په جهاد کې شرکت وکړي، زمونږ په افرادي قوت نور مضبوط شي. او بدقسمتي د سبا چې هغه د انګريز پالل شوی سپي وخته، دا به جاسوس وخته، دغه نه ټول خبره واغسته او انګريز ته ویل چې دا مسلمانان تاسو خلاف ډېر لوی منصوبه تیارې ځان تیار کړي. دا منصوبه وی ته پته ولګی دا ویلا منصوبه ته عملی جامه ورکړل نه و تیارولې الته نبی انګريز خپل فوج ولې غلو په ارض حجاز کې شیخ الهند رحمت الله علیه گرفتار، مولانا عذرګل رحمت الله علیه گرفتار شو، ادا سر سے کم کسان هغه گرفتار کړ. اور د مالټي چې کوم جیل دی جزیره دا نن سبا د یورپ حصہ ده، الته ټول بوتل الته قید کړ نظر بندي کړ او الته چې باقي کم تکلیفونه تیر شوی دا مستقل باب دی. شیخ الهند رحمت الله علیه چې کله وفات شو او جنازه غسل ورکولو نو د دې په جسم کې سلور بوته ځای تاریخ لیکل دي، روح ځای پکې نو اون جسم یې د سوچ لکه په ور سوځول شوی دی. دته جنازې د غسل په ټیم کې د دې شاګرد فرمایي لیکلي دي ما خدا راز نه ښکارا کړي خو چې اوس وفات شو اوس درته وایم چې مونږ کم تاریخ کتلې د صحابه چې هغه صحابه د دین لپاره پس کروټو باندې سم لا وستل شو، قسم په خدای چې دا شیخ الهند رحمت الله علیه په جیل کې په ژوندوس کروټو باندې خور کړی دي. دا جسم یې جنن چوره چوره د دک وجله صرف بدی بنیاد چې دا فتوا واپس واله چې د انګريز خلاف جهاد پر عین نه دی، جهاد بد انګريز خلاف نه دا فتوا واخله تا مونږ زادو دا سوي نشي کېدی، ځان قربان کو فتوا واپس وانه غس. د دین پس دا سلسله بند نه شو. اخري تحریک چې کوم د پاکستان د آزادۍ چلے دو القائد اعظم محمد علی جناح رحمت الله علیه په نگرانی کې په دغه وخت د دیوبند اکابر کې اشرف علی تنویر رحمت الله علیه موجود، شبیر احمد عثماني رحمت الله علیه موجود، علامه ظفر احمد عثماني رحمت الله علیه موجود، د کشان حسین احمد مدنی رحمت الله علیه موجود چې د دې د ډیر کوششونو بس د ډیر شهادتونو نه بس بر صغیر باندې د مسلمانانو تسلط رالو، انګريز او تختیدو. بیا دا مسله مخه تراله چې آیا دا هندوانم دي سکانم دي مسلمانانم دي د خپل خپل ځمکه حواله کړی شي، خپل ریاست حواله کړی شي او کنه ټول د بس په یو مملکت لاندې اوسېږي. نو بده کې د علماو معمولی اختلاف رالو. اشرف علی تنویر رحمت الله علیه فرمایل زمونږ رائے دا ده چې مسلمانانو ته خپل خطه حواله شي، هندوانو ته خپل خطه حواله شي، مسلمان بکلیام خپل عبادت کوي په شاعر الله باندې عمل کوي، اس قسم روک ټوک په بدی باندې نه، او دا هندوان چې په خپل دین باندې عمل کوي کوار سکے په خپل ځای کې وایي سوچ هو سیاسی سوچ هو. بل طرف ته حسین احمد مدنی رحمت الله علیه هغه ویل چې نه جی زموږ رائے دا بده ټول بر صغیر باندې د مسلمان حق دی، وینه د مسلمان کوی شوی دا ولې بدنیم په نیمه ملک مونږه هندوان ته حواله کوو کېدای نشي. دا ټول په یو ملک کې اوسېږي په بر صغیر کې او دا ټول هندوان سکان به د مسلمان ماتحت اوسېږي، دې ته خپل ځای نه ورکو ورنه په مستقبل کې به دا یو مضبوط طاقت شي او زموږ خلاف ودرېږي. دا په خپل ځای مضبوطه رایو. بهر حال اتفاق رالو بده بل رای معنی چې تقسیم بر صغیر دی راشي. دلته اوس بده سوشل میډیا باندې په حسین احمد مدنی رحمت الله علیه متعلق یو الزام لګي وګور استاسو د دارالعلوم دیوبند اکابر په خپل د پاکستان د جوړښت خلاف دا دروغ دی، الا لعنت الله علی الکاذبین، دا دروغ دی باغی باندې. هغه د پاکستان د جوړښت خلاف نه، هغه د تقسیم بر صغیر خلاف وو، د تقسیم مسلم خلاف وو چې ټول ازمکه د بر صغیر د مسلمانانو دا ولې هندو دا ورکو. هغه بیانات اوس هم موجود دي د حسین احمد مدنی رحمت الله علیه. ویرا مسجد د جوړېدو نه مخکې دا اختلاف کېدی شي چې په دې ځای کې مسجد جوړ کو جوړ نه کو، خو چې کله مسجد جوړ شي نو په تمام مسلمانانو باندې د احترام فرض دی. د پاکستان تشبیه د مسجد سره ورکا، د پاکستان د جوړښت نه مخکې دا اختلاف کېدی شو چې تقسیم بر صغیر اوسې کو نشي، اوس چې پاکستان وجود کې رالو اوس د دې د در او دیوار حفاظت دا زموږ د ایمان حصہ ده. توبه نو دا په حسین احمد مدنی رحمت الله علیه باندې یو قسم الزام دی چې دا سه هیڅ قسم خبره پاغي باندې نشته. بیا چې کله وای په 14 اگست باندې الحمدلله ملک پاکستان وجود کې رالو یو بدرې منټ اخلم خیر دنن کې نه دا تاریخ مکملو نیمه کې نه پریدو چې کله په 14 اگست باندې ملک پاکستان وجود کې رالو نو یو خدای انګريز نه د لعنتی قانون نه خلاص شو، خدای ته هندو ور واغستو، سکھ ور واغستو چې اوس مسلمان خپل ریاست قائمي دا خو به سبا مونږ ته دردسر جوړيږي. راشه لاس سره ګرمه ګرمي دا زخمی دي ستړي دي جنگ شروع کې چې پاکستان وجود کې را نشي. د خپل کوششونه وکړل، الله رب العزت ناکام اگل ذلیل او رسوا شو.
په انډیا کې په هندستان کې چې کوم مسلمانانو باغې کې د قتل عام شروع کړ چرته چې مسلمان لیدو وجلو به نو مسلمانان د هغه ځای نه د ځان د حفاظت لپاره په ریل ګاډي کې کېناستل سے 12 سلان دي او ځان یې پنجاب ته ورسولو ډېرې په هغه ځای کې شهیدان کړو د خپل خطر ولګلو سکانو ته چې څه موږ او رسول او لاسه تاسو له ژوندۍ در روان دي پرې نه دی دلته وته په پنجاب او پسند کې سکان په انتظار وکړو چې څنګه مسلمانان ورسېدل باقي مسلمانان په ریل ګاډي کې دغه ځای کې شهیدان دي او د دې چې کوم زنانه وي افسوس به راځي چې موږ نه خبر زمونږ د زنانو د عزت سره لوبي شګو د دې زنانه گرفتار کې اغي سره بدکاریان او زناګانی وشو ماشومان مړکل په دغه وخت کې کوم قرانونه موجود هغه اوس وځول دې د خپل سوچ مطابق وایي چې موږ مسلمان او اسلام ختمو خو الله ته دې منظور نه و الله رب العزت ملک پاکستان ته یو حیثیت ورکول الله رب العزت ملک پاکستان وجود کرا وستو قائد اعظم محمد علی جناح رحمت الله علیه فرمایي چې ما دا کم تحریک وسلو الله مون ته کامیابی راکا نو دا د سینه د شوی زما په پښت باندې د علماء موجود دي چې پاغه کې یو فرد په یو تل کې واسم او تمام بر صغیر خلک په بل تل کې واسم د علمیت په بارشي وزنی بشي اشرف علی تنویر رحمت الله علیه چې کله د پرشم کوشای مخراله قائد اعظم محمد علی جناح رحمت الله علیه د علوم دیوبند ته پیغام ولګلو چې تاسو راشئ جی ناغي خپل شاګردان رولېګل علامه شبیر احمد عثماني علامه ظفر احمد عثماني رحمت الله علیه دا به حضرات رالل دا قائد اعظم محمد علی جناح رحمت الله علیه تاریخ وګوره دا تاریخي جمله دی فرمایلی دا چې نن د پرشم کوشای دا عظیم کار دا تاسو حق جوړیږي چې تاسو نن د پاکستان اولنې پرشم کوشای وکړي ځکه تاسو وینې زیاته توې شوی دا او کو تاسو پښت پناهي ما پس نه ما نو ممکن نه و چې ما دا تحریک کامیاب کړو بدک په بنیاد باندې د پاکستان چې کوم مغربي جانب دی په کراچۍ کې کوم زړه دارالخلافه ده الفا اولنې تلاوت علامه شبیر احمد عثماني رحمت الله علیه وکړو او پرچم کوشای مغي په خپل لاس باندې وکړه اجتماعي دوام مغي په خپل لاس باندې وکړه او د پاکستان چې کوم مشرقي جانب دی دا چې وته ویل کېږي الفا علامه ظفر احمد عثماني رحمت الله علیه د دارالعلوم دیوبند یو لوی عالم الفلاړو پرچم کوشای وکړه د دې ته پیغام ورکړي چې اصل کار تاسو دی ولی زمون په معاشره کې د عالم قدر نشته دا هر څه قدر شته عالم به د سړي بچی نه دی دا په معاشره باندې بوج غنل کېږي ته به تاریخ وګورستر کې مپټوا ستاسو د پاکستان په آزادۍ کې انګريز لیکل دي انګريز چرته هم دشمن ستاسو تعریف نه کوي انګريز په خپل کتاب کې لیکلي چې د دلی نه د کراچۍ پورې چې موږ واپس لو یو ونه د سينما چې د یو عالم مجسمه وته نه وځولم بل دا زمو استاد د ملک خیر خوا دي دا زمو استاد د عقیده خیر خوا دي دا زمو استاد د دین خیر خوا دي د اعمالو خیر خوا دي ولې دې تسبق نزل کیږي خبیا قائد اعظم محمد علی جناح رحمت الله علیه چې کله مرګ ته نږدې ورځ رااله نو وصیت یې وکړو چې زما جنازه به د علوم دیوبند عالم علامه شبیر احمد عثماني رحمت الله علیه پڑھاو او دې سره د دې بغض وو نو خپل جنازه به بدی کوله نن شیعه خوشاله دي شیعه پاکستان موږ آزاد کړل دي ولې چې قائد اعظم چې کوم غم شیعه موږ آزاد کړل دي هغه هم برېتا وایي چې موږ پاکستان آزاد کړل دي هر سړی را پاسې ورو موږ پاکستان آزاد کړل دي شیخ سنجان شهید رحمت الله علیه په جمله فرمایله دا الله لوی او لاک لاک شکر دی چې دا تاریخ کتابونو قلم بند کړی دی لیکل دی ورنه زمون د خلکو تذکره په وبو کې دلې دی زمون بچانو هم نه راغسته او دا شکر دی چې کتابي شکل کې تاریخ موجود دی الله رب العزت فرمایي لقد نصركم الله ببدر وانتم اذل اي صحابه په بدر کې موږ ورستا سو مدد کړو وانتم اذل تاسو ډیر کمزور وي 313 وي بل طرف ته 1000 لخر تاسو کمزور وي اسباب او اعتبار سره افرادی قوت اعتبار سره هم تاسو مدد کو فرشتي نه درو لګلې تاسو ته یو عظیم فتح نصیب کا نسوکه فتقوا الله لعلكم تشكرون دا الله شکریا ادا مونږ ته الله بدو ورځ باندې عظیم فتح نصیب کړی دا اگر چې اوس د چن به خوندو په وجه چې د ملک باغ دور د دغه خلکو په لاس کې لري چې په خپل د انګريز نه متاثر دي چې انګريز وته وایي کین نو کینی چې وته پاس نو پاسي د دې معاملې د خپل رب سره ده او د پاکستان چې وجود کې راغلي دا د ډیرو وینو د پیدونه پس راغلي د دې دا طریقه نه ده شکریا چې ما سره د دومره پونګي وي او زه د شپو ورځ دلته غوما زما زنانه د بے حیا برګرځي غانې بجانې د زغ غوما دا د شکرې طریقه نه ده شکرې طریقه ده چې د زړه د اخلاص نن مونږ ټول ورځ الله ته سر په سجده باندې کېدو چې الله شکر دې چې دغه خلکو چې نن زمونږ ستر کې اوچته ګرځولې په منبر مونږ کولو خبره کولې شو انګريز ته پستر کو کې سترګې اچولې
اوس خو چې انګريز سوی مونږه منو نو بھائی الله طرف ته متوجه شو په دې باندې الله د زړه شکریا ادا کو د ملک پاکستان د ترقې لپاره د امن شل سکون لپاره د استحکام لپاره په دعاګانو کې خاص الفاظ شریک کو باقي چې څه کېږي خو بکېږي څوک چې ظلم کوي هغه الله ویني څوک چې مظلوم دی هغه الله ویني دا ټول د الله نه پټ نه دي هر سړی خپل انجام سره مخامخ کېږي او زه دا وایم چې هغه خو قربانیان وکي ما تاسو وکړ د ملک پاکستان د مزید ترقې لپاره استحکام لپاره ما سوکل تاسو وکړ مونږ صرف دې ته نه سوچ فلانه پناه حق او دا پناه حق او دا پناه حق دا زموږ ژوندۍ ده لک تعلیم یافته خلک کتابونه ورته مونږ ان شاء الله مهیا کو بده تاریخ باندې نظر واچوي خپل اصل هیروګانو پیژنې د ملک پاکستان په آزادۍ کې د چا کردار دی چا مهنت کړی دی چا وینې توی کړی دی چا قرباني کړی دی اکا مونږ په سکول کې په کالج کې په مدرسه کې خپل نوجوان نسل ته وایو غلط خلک وته نه خو چې هغه قرباني نه کړی دي